یو کس تپوس کړی دی چې څه ملګري په کور کې یوځای شي او په کور کې جماعت مسکی نو کولی شي او که نه. که چېرې په مسجد کې جمع شوي نو بیا جماعت کې کولی شي، یا مثلا دی مسافر دی څه وجه ده بیا په کور کې کولی شي، او که نه دا څوک عادت جوړ کړي چې دی په کور کې مسکی جماعت ته نه ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی، چې کوم خلق جماعت ته نه راځي او کور کې مزونه کوي، زړه مې غواړي چې د هغوی کور ته مې اور واچولی، په هغوی مې پکې وسوځولی. دویم تپوس یې کړی دی، که چېرې یو سړی چاته د چیلي غوښه صدقه کې ورکړي نو آیا دا غوښه دی خرڅولی شي او که نه؟ که چېرې دا فقیر دی په ده باندې صدقه کېږي نو او دی خرڅولی شي، ځکه چې دی مالک شو، د ده خوښه ده که خوري او که خرڅوي. پیغمبر علیه السلام کور ته به یو وینځه راتله، نصیبه او بریره دواړه نومونه راځي. بیا یو ځل مبارک کور ته رادننه شو، هغه زمانه کې خو به کور کې د کټوۍ داسې انتظام نو، صحابه وایي چې په میاشتو به اور نه بلیدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به رادننه شو مبارک، نو بیا به یې تپوس کولو چې د خوراک څه شته، نو بیبیانو به ورته ووایي چې او، نو بیا به یې وخوړل، که به نو بیا به که د سحر وخت نو بیا به وي چې زما روژه ده. نو یو ځل مبارک کور ته رالو، تپوس یې وکړو چې څه شته، نو ورته وویلی شو چې نه. نو مخامخ په انغري باندې کټوۍ پرته وه، وایي چې دا کټوۍ خو شته دی، دې کې څه دي؟ وایي چې دې کې خو یا رسول الله غوښه ده، خو دا فلانکۍ ته چا ورکړې ده، نو هغه وینځه وه او هغې ته چا صدقه ورکړې ده، او تاسو د صدقې مال نه خورئ، د الله رسول به صدقه نه خوړه، هغې باندې صدقه نه وه جایز. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا تر هغې پورې صدقه وه چې څو پورې دې نه واغشتي، اوس چې دې واغشته او دا یې مونږ ته راکوي نو اوس صدقه نه ده، دا راکولی شي مونږ یې خوړی شو. نو دې نه علماو یو اصول او ضابطه رایستي ده چې تبدل ملک سره تبدل د عین راځي. فقیر لاس ته چې کله راله شي هغه بیا تا باندې خرڅوي نو خرڅولی شي. یو کس وایي چې کوم خلق د دې خبیثې دنیا پسې بهر ملک ته یا امریکې ته تللی دی او په کشتو کې غرق شوي دي، آیا د داسې مرګ نه شریعت په حوالې څه حکم دی؟ آیا دې ته حکمن شهید ویلی شي او که نه؟ د پیسو دپاره بهر ملک ته تلل دا حرام کار نه دی، نوکرۍ ته معاملې ته تللی شي، او البته په غلطه طریقه تلل نه دی پکار، دروغ او دوکه دا حرام ده. یو کس تپوس کړی چې د بعض انسان روح ډیر په اسانتیا سره قبض شي لکه د مرغۍ په شان، او د بعض انسان روح ډیر په سختۍ سره بلکې پوره هفته پکې تیره کړي. آیا د داسې مرګونو د نیکۍ او د بدۍ سره څه تعلق شته؟ نه، په دې باندې الله پاک ښه پوهېږي. د نیکۍ او بدۍ اندازه به د هغه د عمل نه لګي، چې هغه مؤمن مسلمانو نو که دې ډېرې ورځې په کومه کې پروت و، ځنکدنې سخت و، نو دا نه دی ویل پکار چې دا د خدای په نږدې ټیک سړی نو، او چې په آسان تیر شو. البته بعض روایاتو کې راځي ان المؤمن لیموت فی عرق الجبین، مؤمن د تندي په خوله کې لاړ شي. خو بعض حضرات فرق کوي چې د مرګ نه مخکې سختی ډېرې په مؤمن باندې، او چې څه وخت ساه وځي نو ساه بیا په اسانه لاړی شي. یو کس وایي په ډولچې سره چاردام کیږي او که نه کیږي. زه د جمعې په ورځ چې غسل کوم نو اول ډولچې سره اودس وکم، آیا دا طریقه غلط ده او که صحیح ده؟ ډولچې نه ستا مراد څه دی؟ بوقه ده؟ که بوقه وي یا بالټۍ وي نو هغې سره اودس کیږي. البته که بالټي کې لاس نه نباسې او ستا لاسو پورې ګندګي ده او نجاست دی نو دا اوبه پلیتې شوې، په دې باندې اودس نه کیږي. او که ستا په لاسو پورې ګندګي او نجاست نشته ظاهري، نو بیا اول لا یو 3 یا 4 ګوتې په دې باندې لږې اوبه راواله او په دې ښي طرف باندې او په ښي لاس باندې واچو، چې دا ټول لاس ووینځې نو بیا د دې د چونګ ډکه او په دې لاس یې واچو، نو چې دواړه لاسونه دې ووینځل نو اوس اوبه راخله او چاردام پې کو.
او کچری لوخې وي نو لوخې د اوبو ډک لاسونه اول ووینځه بیا چارندام کو. یو کس وایي چې د تقوا او د علم حاصلولو په خپله کې تعلق شته او کنه او تعلق شته. علم د تقوا علم دی زده کړه ده او تقوا په دغه علم باندې عمل کول دي. یو سړي د موس په باره کې زده کړل چې موس فرض دی او موس کې قیام دی، موس کې رکوع ده، موس کې سجده ده، موس کې قاعده ده. اوس چې کله دی موس کوي نو دا تقوا ده. او چې کله دته دا پته ولګېده چې دروغ ګناه ده، غیبت ګناه ده، چغلي ګناه ده، سود ګناه ده، رشوت ګناه ده، او دته دا پته ده چې دا څیزونه حرام دي، نو دا علم دی د حرامو، تقوا نه ده. او تقوا اله ده چې په دې باندې دی عمل وکړي. یو کس تپوس کړی دی چې په عدت وفات کې زنانه به د کومو خبرو خیال ساتي او آیا نوی کپڑی اچولی شي؟ په عدت وفات کې به یو د دې خبرې خیال ساتي چې زنانه به 4 میاشتې او 10 ورځې د کوره نوځي. د کوره به نوځي چې په کوم کور کې خاوند سره دی، د خاوند د مرګ په وخت کې وخت تېرولو د هغه سا په کوم کور کې وتې ده، په هغې کې به دا 4 میاشتې 10 ورځې تېري، د دې کور نه به نوځي. دویمه دا ده چې دا به بناو سنگار نه کوي، لکه سر کې تیل لګول، عطر لګول وغیره وغیره، او نوی کپڑے اچول، ښایسته کپڑے اچول، دا به نه کوي. دریم دا ده چې دې ته به په دې عدت کې د نکاح پیغام څوک نه ورکوي، چې کله ځکه چې دا د دې د هغه زوړ خاوند سره چې کوم مړ شو د هغه سره تعلق د نکاح لا پاتې دی. چې کله ښځه مړه شي نو د سړي تعلق د ښځې سره هغه ساعت ختم شو، او چې کله خاوند مړ شي نو د ښځې تعلق ورسره 4 میاشتې 10 ورځې شته. تر هغې پورې نه دا چاته د نکاح ویلی شي چې زه تا سره نکاح کول غواړم، او نه دې ته بل څوک ویلی شي چې تا سره نکاح کوم. یو کس تپوس کړی دی چې آیا د مړي روح هر زیارت او څلوېښتمه ورځ باندې کور ته راځي؟ ویلی کېږي چې کله چا صدقه ورنکړه نو هغه روح مایوس شي او واپس لاړ شي. دا خبره غلطه ده، خطا ده، دا ښځو جوړه کړې ده، داسې ده نه. د دې د شریعت سره د دین سره هیڅ قسم تعلق نشته. یو کس وایي که چېرې ما چاردام کړی، یعنی مخ مې وینځلی دی او دس مې کړی دی، لاس مې وینځلي، سر مسه مې کړي ده، خپې مې وینځلي او استنجا مې نه وکړي، بیا ما ته پته ولګېده چې استنجا مې نه ده کړي، نو چې استنجا وکم نو بیا به دوباره چاردام کوم او که نه؟ نه، بیا در باندې چاردام نشته. هغه ډومبی چې دې کړی دی هغه کافي دی. مثلا لوی بول یا واړه بول دې کړي په لوټه باندې د ځان پاک کړی یا ټیشو پیپر باندې، او بیا د استنجا نه وکړي، چاردام دې وکړ، نو چې چاردام دې وکړ نو دوباره صرف استنجا وکړه، هغه کافي دی. یو کس وایي چې د اشراق د مزد دورانیه څومره ده، یعنی مقرر وخت پسې څومره دورانیه ده؟ د اشراق د مزد دورانیه حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل ترمذی شریف کې حدیث دی، اشاره وکړه چې کله به نور په مازیګر کې داسې لکه چې مازیګر په وخت کې وي دې ځای کې دومره روخیږي نو موږ به اشراق مزد کولو، او چې کله به نور دومره روچت شو لکه دې طرف ته په قبله باندې چې ماسپښین ټایم کې وي نو بیا هم د ضحا مزد کولو چاش. یو کس وایي چې دا متل مشهور دی چې ښه مه کوه بد نشته، آیا دا ټیک ده او که غلطه ده؟ دا غلطه ده. ښه مه کوه بد نشته دا خو د شیطان ملګرتیا ده. ښه کو او بد مه کو، ښه مه کوه بد نشته، د دې مطلب که هر څه چې دی دا الفاظ ټیک نه دي. تا سره څوک بد هم کوي ته ورسره ښه کو. یو بل تپوس یې کړی دی چې په بعضې سکولونو کې ضابطه دا ده چې مکمل ګیره خورئ نو بیا ملازمت درکوي، کني نه درکوي. ګیره پرېښول کم از کم 1 موټی دا واجب دی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده او مفتیان صاحبان وایي چې واجب دی.
او واجب ترکول ګناه ده. د سکول د ملازمت دپاره ګیره مخره یعنې سبب د بیا نور غټ غټ احکام پرېښي. یو کس تپوس کوي چې په جماعتونو کې اذان په مختلفو وختونو کې کیږي، نو د اذان جواب چې ورکو نو د یو ورکول پکار دي که د ټولو؟ دې باره کې علما وایي چې د خپل جماعت اذان جواب ورکه، چې دا دې ورکو نو غاړه خلاصه شو. بهتر خدا ده چې کوم یو ورکول شي هغه ورکو، لیکن ته چې کوم جماعت کې موس کې نو د هغه جماعت د اذان جواب ورکه نو غاړه دې خلاصه شو. یا که چېرته ته مسافر او ړومبی اذان وشو نو د هغې جواب چې دې ورکو نو غاړه دې خلاصه شو. یو کس تپوس کړی دی چې د خپلو خپلوانو رشته دارانو په خپله کې د حقوقو د فرایضو وضاحت وکړي. په رشته دارانو کې څوک څوک شامل دي؟ رشته دارانو کې مور او پلار چې کوم دی نو دی ته رشته دار نه وي، دا مور او پلار دي، ځکه چې د دوی سره ستا تعلق د جزئیت دی، ته د هغې نه پیدا یې. او اولاد ته هم رشته دار نه وي، ستا اولاد دي، ځکه چې د هغې تعلق تا سره د جزئیت دی، هغه ستا نه پیدا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاطمه بضعة مني، فاطمه رضی الله عنها زما د بدن ټکړه ده. نو اولادم جزئیت وي او سړی په خپله د مور او پلارم وي، د دوی حق د مور او پلار په ټولو خپل خپلوانو مقدم دی. بیا د اولاد حق دی، بیا ورپسې د رونو خویندو، بیا چې مور او پلار ته څوک نږدې وي دغسې درجه په درجه ځه چې تر څو پورې ته رشته داران پیژنې. او رشته داران رشتې پیژندل دا د حقوقو د ادا کولو لپاره ضروري دي. بعضې خلک خپل رشته داران نه پیژني، دا مې تره دی، دا مې ماما دی، د دې پته وطني، دا پیژندل ضروري دي. یو کس تپوس کړی چې زمونږ په علاقه کې مالدارې زنانه پردو کورونو ته لاړې شي او په دې غرض سره پیسې غواړي چې دا رقم زه یوسم نو د فلانکي بزرګ په قبر باندې به خوراک پوخ کم، یعنی حلوا به پخه کم او د خپل مراد دپاره به دعا غواړم. داسې کول شرعي لحاظ سره څنګه دي؟ دا شرعي لحاظ سره په دوو لحاظ سره دا ممنوع دي، ناجایز دي. یو دا ده چې دا زنانه پردو کورونو ته ځي، غوښتنه کوي، سوال کوي، نو سوال حرام دی، او دا هغه سوال دی چې بې ضرورته سوال دی، دا حرام دی، نو دا په حرامو کې مبتلا ده. دویمه دا چې دا په قبر باندې حلوا پخی نو دا کار غلط دی، خطا دی. که دا صدقه کول غواړي نو د خپل مال نه دی څه برخه بیله کړي، په هغې دې کټوۍ پخه کړي، حلوا پخه کړي، وریجې پخې کړي، نغدې دې چاته ورکړي چې یا الله د دې ثواب فلانکي ته ورسې. یو کس تپوس کړی دی چې خالقان نوم کې خل څنګه دي؟ خالقان نوم کې خل ټیک نه دي. خالق د الله جل جلاله صفت ده، او د دې مطلب دا دی پیدا کرنے والا. نو خالقه مطلب دا پیدا کون کی زنانه، نو زنانه خو پیدا کول نه کوي، پیدا کول خدای کوي. اگر که دې کې تعویل لري کېدی شي، لیکن دا نوم مناسب نه دی. بل تپوس کړی دی دغه کس چې سکال زما موقوف علی وه او زما عمر 19 یا 13 کاله دی، آیا آینده کال زه دورې حدیث اویم او که نه؟ خامخا یې ووایه، موقوف علی ته ورسېدې، یو درجه دې پاتې ده، دا نوې دا ښه نه کې ویږه. دریم تپوس یې کړی دی که چېرې والدین د چا نکاح نه کوي نو آیا دې مطالبه د مور او پلار نه کولی شي او که نه؟ څومره عمر کې کولی شي؟ د بلوغ نه پس مطالبه کولی شي، البته مور او پلار ته دې ګوري، که چېرې د هغوی وس ني نو پخپله دې ځان ته واده وکړي. او بله دا ده چې کله د سړي سخت ضرورت وي، په ګناه کې مبتلا کېږي، نو بیا واده کول پکار. یو کس وایي چې د چا ږیره ښکلول لا څنګه دي؟ که بزرگ شخصیت وي، عالم وي، متقی او پارسا دی، نیک دی، د هغه ږیره ښکلولی شي، خو هغه خولې سره نه چې سګرټ پسکي او یا پکې نسوار اچي، ځکه چې بدبویي نه به هغه تنګ شي او هغه ته به اذیت ورسي.
یو کس وایي چې د سکول په ترانه کې آخري فقره دا سایه خدای ذوالجلال، دا جمله ویل څنګه دي؟ په دې کې ګناه خو نه ده. د دې نه مراد د الله جل شانه رحمت دی، د الله کرم دی، د الله مهرباني ده. تعبیر په دې لفظ سره شوی. یو کس تپوس کوي چې د بزرګانو د مور او پلار او د یار دوست لاس کولول څنګه دي، د عمل څنګه دی، خصوصا د دوستانو چې کله نیت صفا وي. نو دغسې لاس کولول ټیک نه دي. د هغه کې چې کوم نیک عمل دی د ښکلول اصل کې د هغې وي. مور او پلار لاس چې کولی نو د مور او پلار ابوت او عمومیت هغه ښکلی، دا مې مور ده، دا مې پلار دی. او د بزرګ کس تقوا او بزرګي ښکلی نو دا ښکلیږي. اس به اسانه لکه یار دوست کې څه نشته نو نه دي ښکلول پکار. یو کس تپوس کوي چې د پیغمبر چې څومره سنت دي دا صرف د سړو دپاره دي او که د زنانو دپاره؟ د زنانو د سړو د دواړو دپاره دي. قرآن کریم کې الله پاک د زنانو د سړو د دواړو ذکر کړی دی. البته بعضې کارونه داسې دي چې هغه سړو سره خاص دي، زنانه هغه نشي کولی، نو هغه حکم یې صرف د سړو دپاره دی. لکه جهاد تتلل دا په سړو فرض دی، خلافت دا په سړو دی، جمعه قایمول یو ځای کې دا په سړو دی، نو دا د زنانو دپاره نه دی. چې کوم کارونه د دواړو دپاره دي یا خاص د زنانو سره دي هغه زنانو دپاره دي. یو کس وایي چې ما 15 کاله مخکې پراپرټي اغشتې وه، هغه وخت کې مثلا د یوې مرلې قیمت 10 لکه و، اوس مثلا د هغې قیمت 13 لکه دی یا 40 لکه. زه به زکات پسې حساب سره کوم دی، اوسني ریټ سره به یې ورکوې چې ته کله هغه خرڅوې، چې دا د تجارت دپاره اغشتې. یو کس وایي چې زه په نغدو باندې سره زر اخلم او مخکې بیا د یوې میاشتې په قرض باندې ورکوم، دا شرعي اعتبار سره څنګه ده؟ دا ټیک نه ده. چې کله ته سونا په سونا باندې ورکې هم ټیک نه ده، سونا په بل سمن باندې ورکې نو هم ټیک نه ده. ځکه چې سونا په خپله باندې دا اسمان دی، دې ته قیمت ویلی کېږي. بل څیز په دې اندازه کې نو دا قرض نشي ورکولی، نغد په نغدو به یې ورکې.